السلام علیکم. زه دا 2 ورځې تاسو به زما ویډیو نه کتلې ځکه چې زه مصروف وم. زما والده ده، الله دې دغه د جنت د ډیرې موږ ته ژوندی ساتي، ځکه دوا ځای مو دی. د هغې عمر دی 90 کاله. د هغې ته څه د صحت ایشوز جوړ شوي وو او هغه یکدم دومره سیوا شو چې د هغې اوس 2 اپریشنه پکار وو. زه اسپتالونو کې خو زمونږ بچیانې مو وي پکې، خوارځي مو وي پکې، ډاکټران یې پکې، زمونږ ډېر هیلپ وشي، ډېر دغی. خو عام خلکو ته ډېره ګرانه وه. ما چې 2 ورځې په اسپتالونو کې تېرې کړې، زمونږ هغه مریض والده چې مې ده هغه داخله کړې مونږ په یو اسپتال کې ده، یو اپریشن یې په بل اسپتال ته مو بوتلې وه او سبا به انشاءالله العزیز الله ته منظوري نو 3 اسپتال کې نو 2 اپریشن یې په 2 مختلفو اسپتالونو کې کیږي او په دې یو اسپتال کې په آی سی یو کې اډمټ ده، ځکه چې هلته زما یو خورزه ډاکټره ده، سرجنه ده، نو هغې سره مو ساتلې ده. خو زه چې وګرځېدم پرون نو په ټول اسپتال کې د بیډونو ډېر زیات شارټیج دی او د خلکو ته د ناپوهتیا په وجه باندې د ډېرو شیزونو پته هم نه. بیا پکې دا چلو دی چې د ټول دیر باجوړ سوات او د ډي ای خان بنو او کوهاټ هنګونه هر سړی پېښور ته زور کوي. نو حکومتونو په دغه ځایونو کې خاص اسپتالونه جوړ کړي نو پېښور په اسپتالونو به رش نه و. درېیمه غټه مسله زموږ آبادي ده. کم اسپتال چې 40 کاله مخکې د پېښور د آبادۍ دپاره جوړ شوی، په هغې کې اوس 4-5 ګونه اضافه شوې ده او په اسپتالونو کې بیډونه هغسې دي. موږ دومره په مشکله یو بیډ پیدا کړو چې تاسو تصور نشئ کولی. نو بیا ما خپل فیملی ته وی چې لکه موږ خو دلته اثر رسوخ ساتو، ډېر کسان مو پکې ډاکټران دي، پیژنګلو دي، خلک مو مخ ملازه کوي، موږ پکې دومره په مشکله بیډ پیدا کړو. نو دا عام خلک چې راشي د دوی به څومره بد حالي، هغوی غریبانانو ته بیډ نه میلاویږي او د اسپتال د انتظامیه قصور نشته. ستا سره 1000 بیډ دي او 1000 مزیران راله او 200 نور راله، ته به یې چېرته ځای کې؟ هغوی ورته انکار کوي. خلک بیا در په دري، د پیسو تباهي وشي، د بدني تباهي وشي، د جاني تباهي وشي. نو دغه صورتحال دی د اسپتالونو. سبا زما د والدې 2م اپریشن دی، نن خو یو ډېر ښکلی کامیاب وشو. دعا کې یاد ساتئ او خدای دې د هېچ چا والدین د سر نه لر کوي. د چا چې ژوندي دي ډېر قدر یې کوئ او د چا چې نشته نو دعاګانو کې یاد ساتئ. زما د والدې دپاره او د چا چې والدین ژوندي دي ټولو دپاره دعا وکړئ چې دا د دعاګانو ځای د هېچ چا مه ورکوئ. اتفاق وکوئ نو کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.